د خیبر پښتونخوا په لرې پرته سیمه چترال کې د پخوا راسې میشته قبیله کیلاش د خپلې ځانګړې ثقافت او رسم و رواج په وجه ډیر مشهور دي. دا قبیله په کال کې 4 مختلف تهوارونه مانځي، کوم کې چې یو هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نوم هم یو تهوار مناوهي. په دې تهوار کې د کیلاش زنانه او نارینه خپلې محسوس کپړې اچوي، ګډاګانې کوي، په تهوار کې نور رسومات هم ادا کوي چې مقصد یې نوي کال ته په خیر رالی ویل وي. د چاموس تهوار کتلو لا دا ځل په ګڼ شمېر کې ملکي او غیر ملکي سیلګر د کیلاش وادۍ ته راغلي وو، کومو چې د دې تهوار په هکله وطن ریډیو ته خپلو خیالاتو اظهار څه دارنګې وکړو. اور اس میں یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جو سال کا آخر ہوتا ہے، اس میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اچھی طرح سے یہ سال گزر گیا. تو ہم بہت سیف فیل کر رہے ہیں یہاں پہ، سب کو آنا چاہیے اور ٹورزم کے لیے دس از دا بیسٹ پلیس ٹو کم. I really like it, especially because every day is a bit different. The first 2 days, the celebrations were looking completely different. جس طرح سے انہوں نے ویلکم کیا اور جس طریقے سے یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کے ہیں سارے لوگ، ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ڈفرینٹ ریلیجنس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وی آل آر پاکستانی and we all are proud of Pakistan. د کیلاش قبیلې دا تهوار 10 ورځې جاری وو، کوم چې په ګرم جوشۍ سره سر ته ورسېدو. د تهوار دپاره د چترال انتظامیې ښه انتظامات کړي وو، کوم چې سیلګرو هم وستایل. ناصر زاده، ریډیو وطن، چترال.